الحمد لله الذي جعل المناظرة طريقا لإظهار الحق والصواب، والصلاة والسلام على من أوتي فصل الخطاب. اما بعد، عزتمندو مسلمانانو، ستاسو په علم کې وایي چې زمونږ د مناظره د جوړېدو سبب څه شو. د ډېر وخت نه به د جمعیت علماء اسلام د هغو علماو د علماء دیوبند حقیقي ترجمان جماعتو په هغې پسې به بدزباني کوله او دارنګې غلطې فتوې پې لګولې، او دا په دې زمانه کې یو تکفیري شکل و. په هره مسله په وړو وړو مسله باندې به د امت تکفیر کوو. دارنګې د هغې جماعت چې هغه په دې وخت کې د قرآن او د حدیثو داسې خدمت کوي چې په دې زمانه کې د هغې مثل نشته، دوی به په هغو باندې په وړو وړو خبر د اعتدال فتوې، دارنګې د خوارجو فتوې، دارنګې د عذاب قبر د منکرون ټافې به پې لګولې، او دومره سخت سخت الفاظ پکې دې مشران لیکلي دي چې هغه برداشت کېدل هم نه و. نو چې کله ما مطالعه شروع کړه چې یاره دا لا څنګه خبره ده چې په وړو وړو خبره دا تکفیر کوي د مسلمانانو، او په وړو وړو خبرو دا مسلمانانو ته چې داسې نسبت کوي. نو چې کله ما مطالعه وکړه، زه په دې نتیجه ورسېدم چې جمعیت علماء اسلام په سلفو او خلفو کې هېڅوک نه دی مواب کړی، تر دې چې د نبي صلی الله علیه وسلم د شان مطابق چې دې کومه ګستاخي کوي. زه په فخر سره دا خبره کوم چې داسې ګستاخي ابو جهل نه وکړي، داسې موسی علیه السلام ته فرعون داسې الفاظ نه استعمال کړي لکه دې چې زموږ انبیاو ته کوم استعمال کړي. بیا چې ما مطالعه وکړه صحابو باره کې چې دې کوم توهین کړی دی او برای راست صحابو ته کافر دی، ولې نو ما ته د اعتدال فتوا دې لري چې صحابو ته یو سړی کافر وایي. بیا چې ما مطالعه وکړه د علماء دیوبند داسې یو عالم نشته چې هغه به جمعیت علماء اسلام موافق کړی، په هغه باندې به خامخا په یو ځای کې د کفر فتوا لګولي. نو ما چې کله دا خبره میډیا ته راوړه چې لکه د دې ماته د 20 مدرسې فتوا چې دی هغه سنډې چې په 20 مدرسو په تا فتوا راغله، سته خو ما ته یو د دیوبند عالم وښیه چې په هغه ته تا مسلمان ویلی، تا به صحابو باندې د کفر فتوا لګوله، تاسو چې دی دارنګ انبیاو توهین کوي، نو تاسو چې دی نو ستاسو فتوا زما باره کې څه حیثیت لري. ما دا دعوه میډیا ته راوړه چې جمعیت علماء اسلام دا تکفیریان دي. په هغې باندې خبرې څه کسانو سره وشوې، خو د مفتي صاحب د طرفه بیا زما نوم واخیستی شو، ما د هغې جواب وکړو. نو الحمدلله نن موږ هغې میدان ته راغلو. زه دعوه پیش کوم چې موږ دا خبره کوو چې یاره دا تکفیریان دي. زه د هغې باره کې به زه انشاءالله دا به ثابتوم. موږ دعوه پیش کوو په نهج د قضیې موجبي جزیې ساججي بیا بیتیې شرطیې منفصلي دایمي مطلقې کې پیش کوو. اوس زه دا وایم چې په مختصر انداز کې مفتي صاحب بعض عبارت د جمعیت علماء اسلام داسې دي چې د هغې نه توهین د انبیاو، تکفیر او تفسیق او تذلیل او توهین د صحابو، او دارنګې تکفیر او تذلیل د علماء دیوبند، او دارنګې د ختم نبوت نه انکار لازمیږي. تاسو په هر چوک کې دا ناره وایئ چې د ختم نبوت منکر کافر دی. زه به نن ثابتوم چې جمعیت علماء اسلام دا د ختم نبوت نه منکر دي، او د ابو جهل د نبوت چې دی د ابو جهل د نبوت دی قایل دی، د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دی منکر دي. انشاءالله دا به زه په هند د مناظره کې ثابتوم. ما په خپله دعوه باندې چې کومې حوالې راوړي دي زه په هغې باندې اولنۍ مسله پیش کوم. دا زما سره د دې مشر کتاب دی تسکین الاسقیا، دا محمود علم صدرو کاړو کتاب دی. په دې باندې تقریرات علماو شته. دې کې دا لیکلي دي چې جسد د معراج چې کم شوی و مسلمانانو غوږ کېدی، داسې توهین به ابو جهل هم نه و کړی. و دا معراج چې کم شوی د انبیاو، نبی علیه الصلاة والسلام خو په جسد عنصري سره و، خو د انبیا په جسد مثالي سره و که په جسد عنصري سره و. د هغې دی پیش کوي وی اجساد اصلی تھے یا اجساد مثالی تھے. دوسرا قول ہماری شریعت پر فٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ فوٹوکاپیاں پیچھے کھڑی ہو تو کوئی ان کو جماعت نہیں کرا سکتا. 10 ٹیلی ویژن پیچھے رکھو ان میں کچھ شکل آ رہی ہو، کیا ان کو کوئی جماعت کرا سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اجسادی مثالی تھے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی پیچھے فوٹوکاپیاں رکھ کر جماعت کرائیں تاکہ معراج کی رات جو جماعت کرا گی اس کی نقل ہو جائے. دیو چې خلک کم خلک وایي چې د معراج د انبیاو دي د نبي صلی الله علیه وسلم په شاته ولاړو په بیت المقدس کې دا په جسدي مثالي سره و. نو دې د ځان نه شاته فوټوکاپیانې کړي، ټیلیویژن دې ځان نه شاته کړي، وي سي آر دې ځان نه شاته کړي، او په هغې کې د شکلونه راځي. شکل په ټي وي کې د کومو خلکو بیا یې هغوی امامتي کوي چې د انبیاو سنت پیدا کېږي. مفتي صاحب وایي چې د انبیاو سنت پیدا کېږي. مطلب د ده دی که څوک وایي چې انبیا په اجساد مثالي سره راغلي وو نو دا به ټیلیویژن وي، دا به وي سي آر وي، دا به فوټوکاپي او انبیاو باره کې داسې لفظ ویل دا توهین دی. زه به د شیخ صفدر خان صفدر د کتاب نه انشاءالله ښیم او هغه وایي توهین د انبیاو دا خالص کفر دی. په دې به چې خلک تیاقېږي د هغه لپاره به زه خپل ټیم بیا ښیم. دا ستا د مشر کتاب د قبر کې زندګي محمد تونسي صاحب
دې لیکي په صفحه نمبر 105 کې چې نور انبیا چې دي هغه په جسد عنصري تلو دغه شانتي نبی علیہ السلام په جسد عنصري سره نور انبیا لہذا بقيه تمام انبیا کرام به ان دونوں کی طرح جسد عنصري کے ساتھ تشریف لائے تھے دا نور انبیا په جسد عنصري سره راغلي په جسد مثالي سره نور راغلي دا زما سره مفتی سي ماده وکیده مفتی سي متوجه شه دا زما سره احقاق الحق ده په دې کې لیکلي دي نو هغه مونږ هم دي اجساد عنصري سره نو یو طرف ته اجساد عنصري په قبرونو کې پراته او بل طرف ته ارواح سره بیت المقدس سره راغلو په بیت المقدس څنګه راغلو په جسد عنصري سره او دارنګ شي ده په قبرونو کې هم په جسد عنصري سره سو پراته نبل کتاب مالک تسمس کې دی واپس راک دې کې بیا لیکلي دي پیر قبریلیت کا دا کوم د الیاس ګومن کتاب دی په دې کې لیکلي دي د ډاکټر خالد محمود په حواله سره چې داغه د بریلی سره مناظره وا بریلی وته وی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی دوه ته جواب کوي جب او صلی مکہ مکرمه میں تھے تو مدینہ منوره میں نہ تھے او جب معراج کے رات اسمانوں پر تھے تو زمینوں پر نہ تھے به په بل صفحه 203 ځوانو کې لیکلي چې په یو وخت کې نبی علیہ السلام په دوه ځګونو کې نشي کېده دا قاعده د حاضر ناظر ده پوښوي نو دغه مشر دوی په یو وخت کې په دوانه کې وو ستاسو مشرانو کتابونو په دوس پیش کوم چې په یو وخت کې په دوانو ځګونو کې نشي کېده موږ په دې باندې حواله پیش کوم دا بل مدن کې دا زما سره البصویر ده د حمد الله جان ډاګه بابا په دې کې د لیکلي وكذلك رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء في ليله الاسراء في السماوات الصحيح انه راى الارواح في مثال اجسام مع ورودهم انه احياء في قبورهم يصلون ولا سبب پلټم کوي دی وای چې دا کوم مسجد انبیاء شو انبیاء په جسدي مثالي سره راغلو جسدي عنصري په قبرونو کې دا مشر دی وای چې جسدي عنصري قول دی او مثالي قول دی وکړو نو دا ټلویزیون شو فوټوکاپیان شوي وی سی آر شو مستمتاز مسلمانان ووري انبیاء ته ټلویزیون ویل وی سی آر ول دا به کفر یو کبنی کده د خبره صحیح کده د خبره صحیح جسدي مثالي ومني مفتی صاحب نو دی بیا دا مشر دی بیا ټلویزیون ته وی سی آر ته پیغمبر وای نو د ختم نبوت عقیده دی هم لاړه او وی سی آر ته ټلویزیون ته پیغمبر ویل دا کفر دی کده د ختم مسله اخلي نو د بنسبت باندې دی بیا ټي وی ته دغه چې پیغمبر ته د مشر دی ټي وی ته او وی سی آر ته پیغمبر وای کده خبره صحیح غني نو دی بیا پیغمبر ته ټي وی وی سی آر وای دا دوه توهین دی دا زما سره د ډاکټر منظور منگل صاحب کتاب دی تحفۃ المناظر په دې کې لیکي واه پر انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو لا گیا او نبی صلی الله علیه وسلم نے امامت کی انبیاء له چې امامت شو په ارواح سره شو احقاق الحق یو په پنځه ځای لیکلي چې روح بغیر د جسد نه نشي پاتې کېدی به جسد مثالي ول یا به جسد عنصري دلته دا زما سره حیات الاموات ساده مشر دی حیات الاموات کې ستا مشر لیکلي مفتی سے ما توقع توجه کا مناظرہ کے ال دخل تیارے کے علماء عالم رحم اللہ نے بدنی مثالی کا قول بعض مواقع پر ضرور کیا مگر وہاں جہاں جسد عنصری کا موجود ہونا محال تھا مثلا معراج کے موقع پر دے وہی الت جسدی مثالی چې دی د جسد عنصري په اسمان بیت المقدس کې چې کوم امامتي بیت المقدس کې هغه محال وو او دغه مشر دوی تلو بیت المقدس ته تلو او دی وی الته محال او الته ممکن نو دته ناممکن او هغه ته ممکن دا څنګه عقیده ده دلته بیا د لیکلي دي مخکې چې بیا لیکلي چې انبیا چې دي چې معراج کې مثلا معراج کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں اور آسمانوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور مسجد اقصی میں انہیں نماز بھی پڑھائی چونکہ ان کے جسد عنصری قبر میں مدفون تھے مسجد اقصی کا یہ متشی ہوا وہ دا اجساد چې دي مثالی اس کا جسد عنصری په قبرونو کې مدفون ہو جمهور علماء احمد یہی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس یا آسمانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی مثالی ابدان مبارکت ہے دی وی مثالی ابدان ہو جسد عنصری په قبرونو کو هغه مسجد اقصی ته تلل چې دي هغه ناممکن و ممتسب دا زما سره علامه ابن قیم د کتاب الروح دی وی حاضر رعد انما لارواحهم دون اجسادهم ولا اجساد في الارض قطعا دغه چې د حیات الامات د حواله لیکلي دي عبارت میں پیش کو دا زما سره رحمت کائنات ته دا صفحه نمبر 329 دی وی یعنی اگر وجودی مثالوں کو شرعاً معتبر نہ سمجھے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر مشاہدات شب معراج ملاقات انبیاء کرام ودا ټول باطل شي جو کہ تحریف معنوی بن جاتے ہیں دی هم جسدی مثالی شرع شی او مفتی صاحب ما توجه کا دستا توجه غواړم خاطر په خپل ټرنګ کې وګورئ کنه ها سیدا ما ته وکړه ما خبر واورا دا مچ زه خبرې کوم ته باغی ته دغه کتاب باغی غواړي سیدا مفتی دا مشر دی وای وجود مثالی سره شی وو
وجودي مثالي سره شی وو که د دین د انکار وکړو تحریم معنوي به دې جوړ شي ابل وی دا ټلویزیون وو مفتی دا زما سره آپ کے مسائل ہے چې د حیات النبی په مسله کې هم تاسو کافر ویلی دی وای خلاصہ ہے کہ جن ارواح کو مرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیے جاتے ہیں وہ اگر باذن اللہ کہیں آتی جاتی ہے تو اس کی نفی نہیں کی جا سکتی مثلا لیلۃ المعراج میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ان حضرت وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں جمع ہونا دیو انبیاء په جسدی مثالی تر بیت المقدس تا ابل وجه سو انبیاء په جسدی مثالی تر دا په ټلویزیونی دا په سټیټي دا په ویسیار او پاګه کې شکلونه نه چار دي په ټي وي کې شکلونه د خو خل راځي اکثر پکې د بدو راځي دلته زما سر امام علی سنت صاحب باندې باندې سرپرست خان صاحب در سے د لیکلی وګ واقع لیکلی په اخر کې به ان ارواحهم تشکل بصور اجسادهم عمدۃ القاری فتح الباری امت لوی علماء دغه باندې لیکلی دا زما سره نشر التیب دی اشرف علي تنسیب د علماء دیوبند لوی عالم اغلی کلی روک دو اقیلی کلی چیرې دا خو چې نبی سلام په اسمانونو کې چې کوم ملاقات شي یا بیت المقدس کې وې د جواب د قبر میں تو 80 جسد سے تشریف رکھتے تھے اور دوسری مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا یعنی غیر جسد سری سے جس کو صوفیا جس میں مثالی کہتے ہیں دیوانی دا معراج په جسد مثالی سره شی نو زه دا نه اوس تاسو کو مفتی صاحب ستا دا مشر وای که جسدي مثالي قول دی وکړو وای زمون په شریعت کې دا نشته دومره دیوبندیان او ستا مشران پیش کړل دا غو په شریعت کې دا قول وو هغه وای د حدیثونو ثابت دي او ستا د مشر په شریعت کې نشته نو پته ولګي ستا شریعت جدا او د علماء دیوبند شریعت جدا ستا شریعت جدا او د بل مشر دی جدا بل لا چې کله د خبره صحیح شي او دا خبره غلطه شي نو زه دا وایم چې د بیا هغه بیا ټي وی ګانو ته بیا وې هغه ټي وی ګانو ته سیار وې او کله خبره صحیح شي نو بیا د پیغمبر ته ٹی وی دا دوانو کو ورده ایک بار مجاہدین په حواله ته پیش کوما بلکہ ہمارے نزدیک تو ایسے قول و فعل پر بھی کافر کہا جا سکتا ہے جو موجب توہین و استخفاف نبوه وذ تمام پنځ باندې خو دې خبرم سره کافر وته ولا شي چې هغه موجب توہین او استخفاف نبی وی بیا وی رسول سلام پر سب شتم یا افضل سلام کے توہین و تنقیص کرنے والا کافر ہے جو اس کے اوپر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے مفتی سے شک پکې نه کوي دیو چې چا پکې شک کو معمولی توہین او تنقیص او د دین غټ توہین او تنقیص پسې چې پیغمبر ته سره ټی وای یا که د خبره صحیح شي یا چې ټی وی ته پیغمبر وای یا پیغمبر ته وسیار ویل یا چې وسیار ته پیغمبر ویل دا کوپر دی دا ستاسو کور نه شهادت عبارات اکابر دا زما سره مشه کتاب ہے اسی بصرات معلوم ہوا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رفیع کو گالی دینا یا افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب و رجوعی کرنا یا توہین و تنقیص کرنا خالص کفر ہے جس چیز کے بھی اس پر حرام ہوتا ہے وہی مفتی سے خالص کفر ہے معمولی توہین دے کو سلور زے بیا پدی صفحہ کے لیے 32 33 کے پدی کے لیے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنے والا کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کی وعید اس پر جاری ہے اور امت کی ندیس کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا دیبا قتل کی گی اور جو شخص جس کو کفر و عذاب میں شکر کرے کہ کم جوندے داغا پا کفر کے شک کول کم مڑی داغا پا عذاب کے شکل کول وہ بھی کافر ہے سلور زی ویلی مفتی زمان ستان مطالبہ داشوا فقبل ٹرن کے مفتی زمان خبر ہے اور جتت میں پتہ لگی زمان مطالبہ ستان دادا دا مشر دی وی کسو وی جسدی مثالی دا بس زر شی پجا دا بیت المقدس کې د امامتی نبی صلی الله انبیاء ولا چې کړي انبیاء په جسدی مثال راغلیو وی دا وی ټي وی وتول پکار دی دا ته وی سی آر په پکار ځان نشاته ټي وی کې دی وی سی آر دی کې امامتی دی ولا کوي چې دا سنت انبیاء ادا کی او دا نور علما وی دا په دغه سره شو په جسدی مثال سره شو نو کله خبره صحیح شي دا خبره هغه ټي ته پیغمبران وی سی آر ته پیغمبران وی او کله دا خبره صحیح نشي د نور دا صحیح شي نو بیا دا پیغمبر ته ټی وی وی سی آر وی دوانو کې چې کوم عقیده داخلي دا د کفر ده دا د چې د توهین ده او دا ستاسو مشروع چې دا خالص کفر او شرک ده په دې کې هیڅ شک نشته مفتی زبستان مطالبه کوم د دې خبرې جواب راکړي څنګه ما داوا درکړی و په داوا باندې ما ته تفریح وکړه زما ته داوا ده چې هغه داوی به ته جواب داوا راکړه موږ یو لیکل دا شو تاسو باندې کې مفتی غلام فرید خپل چې نه مانده مقرر کړو لیکل دا شو ما داوا درکړه ته به د دې الفاظ جواب درکړه ته هم ته د ختم نه بہت منکری تو علماء دیوبند ته کافر وي صحابو ته کافر وي ته چې د دې امت علماء ته کافر وایي تاسو تکفیریان یې اوس کته به دا جواب کوي چې موږ نه وایو زبېم ته به دفاع کوي زمونږ مناظره ستا په عبارت وه که د هغې غاړې تا جواب داوا رانه کړه اب ستا شکست متصور کېږي چې څنګه لیکل شوي وو یادو دغه مه کوئ تره داوا ماله لږې راکړه د ټیپ نه خپله داوا راکړه دا لږ راځاب کړه د ګورم بیږي دې ته ګوره چې بیږي بیا غږ کوه
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې دا چې نن زمونږ او د بلال مولوي صاحب په منځ کې مناظره روان ده. بلال پنځبيري صاحب اول نمبر خو التا بلال مولوي صاحب زما په نوم باندې یو پوسټ لګول او چیلنج کړو چې زه مفتی ندیم صاحب چاته یار کو مناظره ته 50000 روپۍ انعام. نن زه مناظره کې ناس یم. زما اولنۍ مطالبه دار چې 50000 روپۍ قانونا اصولا جمع کړي. بیا که زما خو ورسته به ورته جمع کوم ان شاء الله. تاسو ماشاءالله مو وي خیر. دویم نمبر داغه نه پس بلال مولوي صاحب پکار دا و چې خپل کوم داوی ما سره لیکلی و په شرایطو کې اصول دا و چې چوټ کې تکفیر یو شرعي امر دی او د فقهاو د اصول پرانا کې به تکفیر کول شي. پکار دا چې اقا اصول تر غلې وي. هغه اصول سو د دې عبارت نه د لازمي هغه عبارت دا یو عبارت چې د پیش کړي وي پکار چې بده کې توهین خودلې وي پکار چې بده کې کفر خودلې وي. دا خو لازم المذهب هم نه دی. فقها لازم المذهب تم کفر نه وي او دې ظالم د یو عبارت نه کم عبارت چې پیش کړي دین کفر وخیر هغه لپاره بل عبارت ملوي چې په دې طریقې تکفیر کیږي. ستا په نسبت ټول نول صحابه کرام نعوذ بالله کافران دي. زه به ان شاء الله اوس دغه مثال درسته پیش کما. دویم نمبر دې حضرت صاحب داولی کله جمعیت العلماء ولا کافران دي. دا کم عبارت چې پیش لپاره کې یوم جمعیت العلماء ولا نشته دی. پدې کې یو کس دا ګور درې جمعیت العلماء دستور دی. جمعیت العلماء ولا سوق دي. بلال مولوي صاحب پخکاره وکونی واوره او زه مفتی غلام فرید صاحب د زیول نه مطالبه کوم آینده کله جمعیت العلماء ولا کتاب پیش کړي مفتی محمود رحم الله پیش کا د مولانا تور رحمان صاحب پیش کا د مولانا فضل الرحمن صاحب پیش کا د حاجی جلیل جان صاحب پیش کا د عبد الله جان صاحب پیش کړي. جمعیت العلماء ولا راوخله د تب صاحب وام دي کمزه او ډب دي کمزه کوي. تا دا ولي کله جمعیت ولا کافران دي. دا تا چې مولانا امینو کړو صاحب پیش کو در خدا مې اهل سنت سره تعلق ساتو او در جمعیت العلماء دستور دی وګوره صفحه نمبر 8 او 9 کې لیکي جمعیت العلماء वाला सूख दे और शराइत नंबर 1 जमाती नज़म व नसब की पाबंदी और प्रोग्राम को कामयाब बनाने का अहद करे. नंबर 2 पारा में रुकनीत पुर करे. नंबर 3 वो किसी दूसरी सियासी या मजहबी जमात का रुकन न हो. मौलाना उकाड़वी साहब द खुदा में अहल सुन्नत रुकन दे दागा जमात यो जिम्मेदार दे किताब दर मौलाना उकाड़वी साहब रहमहुल्लाह वेचा वाला दर पेश कमा. शेख सरफराज खान सफदर साहब ने जमयत उलमा इस्लाम वाला न हो. ताच सुम अल्लामा डॉक्टर खाली मामूद साहब जमयत उलमा इस्लाम वाला न हो. ताच सूख पेश लपति की यौम जमयत उलमा वाला निश्तरे तर आशर जमयत उलमा इस्लाम वाला दे युकस इबारत पेश का इंशाल्लाह जो बागे रसम जवाबात बरदर कम यौ دویم او دا ځل زه اصولي تور راځم په چې مثالي باندې بحث کوم. البته را څوک چې ته پیش کې دا جمعیت العلماء والا نه قانونا په دې ما باندې جواب نه جوړیږي. تراشه جمعیت العلماء اسلام والا تکفیر کې د جمعیت العلماء اسلام والا د یو کس ذمہ دار زی عبارت پیش کې ان شاء الله زه درته جواب درکوم مخکې بزم. دویم نمبر بلال مولوي صاحب د زمار په طرف نه جواب دا ودرول دا په جمعیت العلماء والا باندې تهمت او الزام دی. جمعیت علماء اسلام والا د دینه بری دي. البته بلال پنځبيري صاحب چې په کوم اصول او طریقې سره د جمعیت والا تکفیر کوي نو د بلال پنځبيري په دغه اصول سره د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین احناف علماء دیوبند او خصوصا د تمام پنځبيريانو تکفیر لازميږي او د بلال پنځبيري په دغه اصول سره پنځبيريان یقیني طور کافران مشرکان بدعتيان او مرتدین ګرځي اعاذنا الله. او زه بیا وضاحت کوم زه پنځبيريانو ته کافر نه وایم. البته زموږ د علماء دیوبند کما فتوا دا چې پنځبيريان گمراه دي زپاغي نه نم قایب. البته بلال مولوي صاحب چې کوم اصول وځ کړی دي پاغي باندې جمعیت العلماء ولا تکفیر کوي. په دې اصول د ټولو نه اول صحابه کافران کیږي. په دې اصول د ټولو نه اول احناف کافران کیږي. په دې اصول باندې ټولو نه اول علماء دیوبند کافر کیږي. او ثانیاً په دې سره د شیخ طاهر صاحب نه واخله تر بلال پنځبيري سي پوری دا ټول مرتدین کافران مشرکان ګرځي. زه بیا وایم زورته کافران نه هم زورته گمراهان نه. البته دې چې کوم تکفیری اصول کې خو د حق اصول سره ان شاء الله زه ثابتوم په مبارزه کې چې په دغه اصول سره یو پنځبيري دي نه بچ کیږي. دویم نمبر دی وای جمعیت والا بدزمانی کول د امت تکفیر به کوزدن چیلنج ورکو. د جمعیت علماء والا یو کتاب دغه سوچت کې چاغید اشاعت توحید ته کافران ویلی یو چې وی جمعیت والا. دویم نمبر تاسو په خپل باندې زبر ته غني حواله پیش کوم چې تاسو علماء دیوبند نمونه غستی کافرانه مرته ویلی دي یو. دویم نمبر نو دغه خالص الزام ولګو. دویم دی جمعیت والا ګستاخی کول ابو جهل زیات خو یعنی کم تکفیری جبه چې ور سره ان شاء الله کم از کم د اشاعت توحید والا په باره کې بر خلکو دا غلط فهمي ختم شي چې دا خارجيان او تکفیریان دي. دا جبه ټول خلک په دا ویډیو باندې اوري ان شاء الله. دا غیره پر سپیشل په کار د زده تنن چیلنج ورکوم. چیلنج د جمعیت علماء دی یو کس عبارت او چت کې بغي کې توهین او خیر د ختم نبوت نه انکار وکړي. دا خو جدا خبره چې په دې ملک کې ختم نبوت د پر قرباني سو کور کې د قاریان په خلاف کار چا کوي تر اوسه پورې خو تاسو ورته مذهبي اجارهداري ویلا تاسو ورته دې ته کاروبار وایو. نن شیخ طیب سے پاسې کې ختم نبوت په نوم باندې هغه پروګرام کوي ولی هغه کاروبار تر دم سره اوسو چې جمع ډک
دا جبه خبره شوله. دریم دا جبه ده په دې ملک کې قادیانان کافر اقلیت ګرځولې شوي دي. دا مفکر اسلام مفتي محمود نه جمعیت العلماء اسلام برکت دی. څه چې نن شیعه ته کافر کولاو نه شي ویل قادیانی ته وی دا جمعیت العلماء برکت دی. ستا په دې کې 1% څه قسمه خدمت نشته، ستا په کې کردار نشته. دریم نمبر دې مخ کې جی مخکې وایي جمعیت العلماء والا فتوی لګولې. زه به درته چې یو عبارت وښیم. ګوره اصول دار عبارت پیش کو په دې کې دا د ختم نبوت نه انکار دی، بل کتاب مراله دا غیره پاره ته خو دا دوه عبارات یو ذکر هغې نه کفر راوباسي په دې طریقې سره خو صحابه نعوذ بالله ستا په نس کافرېږي. څلورم نمبر دې مخکې زه ویل جمعیت بعض عبارت پیش کوم. عبارت اول نمبر زه وضاحت وکړم. دا په دې زما باندې دې جوابات نشته زما په ځواب باندې ځکه جمعیت العلماء والا عبارت پیش کړي جوابات درکم. تا چې څوک پیش لته جمعیت العلماء والا نه دي. دویم نمبر دې غلط بیاني څه کوي اصولي تور وایم ويره جسدي مثالي. ګوره مولوي صاحب زمون اکابر استاد صورت کړه ده په جسدي مثالي کې زمون د اکابر علماء دیوبند رد نه کړي ځکه علماء دیوبند جسدي مثالي څه ته وي د تفسیر عثماني د علامه شبیر احمد عثماني صفحه نمبر 368 دے ہوئی جمهور اهل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک بدنی مثالی ہے. اگر صوفیہ کرام چې ده روح ته بدنی مثالی وي. تاسو پنځپیران جسدي مثالي څه ته وي دا واوره وکړه د استعاره مکوا داستانی د حق د صفحه نمبر 554 ده. دو اس بارے میں صحیح مسئلہ یہ کہ عالم برزخ میں ان ارواح کو ان عنصری بدنوں کی ہم شکل و مماثل مشک و کافور کی مثالی اجسام عطا کی جاتی. پنځپیران وای د مشک او کافور او جنتی خټې نه جسدي مثالی جوړ شوی دی او دا پنځپیران دومره ګستاخان دي چې هغه جسدي مثالی چې دی هغه پیغمبر کړی د ختم نبوت نه تاسو منکر یې او بیا الته جسدي عنصری چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک والی په پیش کوم پنځپیران در سره نبی دی ودی. وځګوره په دغه جسدي مثالی ته مستقل جسم غني علماء دیوبند چې هغه جسم مثالی مستقل جسد نه غني هغه روح ته جسدي مثالی وای. دویم نمبر هغه د روح د جسم سره تعلق مني تار سره جسدي عنصری نظر انداز کړي دي. دریم نمبر دغه روح چې دی دا جسدي عنصری تابع غني تا جسدي عنصری د نبوت نه سره انکار کړي دي. تر سره هغه نبی نه تسلیمه تر سره هغه انسان نه تسلیمه نو بیا د جسدي مثالی ونه وي. ها حیا او شرم خو در پکشته دی نه عبارت راخلی یورپ پلان کې ویل پوت سټیټ او دا هغه عبارت د تا په او د په ټول عبارتو کې راشي کوي. هغه د دیو تکفیر کړي د دیو عقیده جدای د علماء دیوبند جدای لکه جسدي مثالی کې ما یو مثال درته خو یو. دویم نمبر سره اعظم دا د تکفیر کوم اصول لرا کماته. اول نمبر په دې طریقې سره یو عبارت راخله بل سره ملاوه دا پرېږدو. اول نمبر ما تر کې صحابه کرام رضی الله عنهم دا ګور عائشه صدیقه رضی الله تعالی فرمایي د ترمذی شریف دی تاسو ته چې څوک وي نبی من حدثكم ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا. تاسو ته چې څوک وي نبی سم بولاړ باندې واړه بول کړي دا په نبی سم دروغ وي تصدیق مګر ام المؤمنین فرمایي. دا ګور بل صحابي وي د بلال په اصول سره ګور بخاری جلد 158 میں دی وي حذیفه رضی الله عنه نبی علیہ السلام بال قائما بولاړ باندې وړ حذیفه رضی الله عنه اصول سره کافر شو تو عبارت ملاو خارجي. دویم نمبر دبل مثال واخلا دا صحیح مسلم دی جلد 188 ام المؤمنین فرمایي ثلاث من تکلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريا. چا چې دریونه یو خبره وکړه په الله ډیر لوی دروغ جوړ کړه. قلت ما هن قالت من زعم ان محمدا راى ربه. چا چې دا خبره وکړه چې نبی رسول الله په خپل سترګو الله لیدل ته په الله لوی دروغ جوړ کړه او دا څوک دی دا در منصور سب نمبر عبد الله ابن عباس رضی فرمای انس رضی فرمای راى محمد ربه محمد خپل رب په سر باندې لیدل. ابن عباس فرمای دغه ګڼ صحابه کرام دې نقل کوي بسنت سره د بلال پنځ باندې د صحابه او په نبی له سره په الله باندې دروغ جوړلا او په الله باندې دروغ جوړول کفر دی. د پنځ باندې ټول نول صحابه کرام کافر په دې اصول سره چې تاسو دوه عبارت ملاو ان شاء الله د پنځپیرانو 500 عبارت درته رسته پیش کو. دا کتاب الکبائر دی وای په الله باندې دروغ جوړول پر رسول الله باندې دا کفر دی. ستا په نسبت باندې اول صحابه کرام کافرانو سره جمعیت العلماء ولنه مخکې په دې ذکر صحابه د کفرینانو کې ست جرأت وګورم دا تعرضات په صحابو کې څه پیش کولای شم چې یو عبارت را په بل په امت کې خوارج هم دغه شکار نو کړی چې دوه عبارت یو ځکه او دغه نه د کفر راو بس نتیجه راو بس په امت کې په پنځپیرانو کې دا مشاهده اولنی ځل خارج کار کوي چې مخامخ ناشتي تکفیر کې په دې سره چا تکفیر اول صاحب دویم زمخ کې زم ولې چې د ګورستا په داو کې سلی کړي ستاره داو لګواوره ماته در لګلی هم دا وای د دینه د خدمت د دینه کفر لازمیږي د دین کفر لازمي لازم المذهب ليس بمذهب لازم المذهب دا مذهب د سره نه دی په دې وجه نه فقها اصول لدی تکفیر د چا نه کیږي الان کې ټول فقها دا ولا فتاوا محمودیه علماء دیوبند مخ کې فقها پیش کوم 319 دیوی لزوم کفر کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا عقیدہ رکھے ایسا عمل اختیار کرے ایسا بات کہ جس سے کفر لازم مذهب دا لزوم کفر حاصل دار ہے چې سړی داسې عقیده اختیار کړي داسې عمل اختیار کړي چې داغه نه کفر لازمیږي لیکن جب اس سے کہا جائے کہ یہ کفر لازم آ گیا تو اس کفر کو تسلیم نہیں هغه ته استاره
عقیدې نه دا کفر لازمېږي عبارت نه دا تسلیم نه کړي ته ول جمعیت العلما ولا ته ووایه جمعیت العلما ولا نه د چا عبارت چې دا پیش کړله ورته ووایه ستا د عبارت نه اخذ من ربوط انکار لازم ابو زر دې قایل نه یم دی وایي دا کفر نه دی او دغه تا ما سره لیکل د فقهاو په اصولو باندې په تکفیر دا والا شامي صفحه نمبر 134 دی وایي لأن لازم المذهب ليس بمذهب په دې سره کفر نه لازمېږي دا ملزم نه جوړېږي دا مولوي صاحب زما سره فتاوا ابن تیمیه شیخ الاسلام صفحه نمبر 96 دی وایي ان مذهب الانسان ليس بمذهب له دی وایي لازم المذهب دا مذهب نه دی په دې سره چا تکفیر نه کیږي دا واخله مرقات د مولا علی قاری رحمه الله صفحه نمبر 306 لأن الاصح ان لازم المذهب ليس بلازم دی وایي په دې سره تکفیر د چا نه کیږي تا خو فقهاو اصول لیکلي په کار دا چې نن تا فقهاو اصول ویلي وي په هغې سره تا تکفیر کړی نن دی هغه ټول هړپ کړل هغه ځینې دې ودانګله وتښتېدې دا قصیرة النونیه د ابن قیم رحمه الله صفحه نمبر 263 ولذلك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهب بلا برهان دی وایي لازم المذهب دا مذهب نه په دې سره چا تکفیر نه امت د فقهاو دا اصول دي د پنځپیرانو خوارجو دا اصول دي خوارج په قبرونو کې هم دیو ته حیراني چې دا خو زمونږ د ته خاموش شو ته خاموش ټیم مې سبا یاره دته به مې ویلي ته ولې خبرې کې مفتي غلام فرید صاحب د اصولو مطابق دا سړی وباسه مفتي غلام فرید ته لږ چوپ شه خاموش ته چوپ شه ما مناظر خبرې کوو مفتي صاحب اصولو مطابق دا سړی وباسه نه ټیم به ودرې دا سړی به وباسي مخکې به بیا خبره چلو دریم نمبر دا زما سره مولوي صاحب بل کتاب د الاعتصام د امام شاطبي صفحه 100 ان الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال دی لازم المذهب یار نو تیم کې د موبایل دی څه خبره شو یار بند کې ټیک شو بند کې ټیک دا یار جب کې تیم مې سبو دا د دې دوه دي زمونږ یو دی چې د دې دوه دي زمونږ یو ال ترې دوه ناستې زمونږ یو ناسته بس خیر دی مې کو غیب ونیسي ٹھیک ولی ویسے ٹھیک ہے چپ بس خیر دا ګوره مونږ سره الاعتصام ولم لیکي لازم المذهب ليس بلازم دی اصول لیکلي دي په زما سره په شریعت کې فقهاو په اصول سره د فقهاو او دا چې خبره ده دلته غ لازم المذهب هم ناراضي سره دلته یو عبارت د پر بل را دي بل لپاره بل او په دغه اصول باندې زمخ قسم ددن یو تاسو کومه بل هغه جواب الاسلام راک بلال مولوي صاحب دا کوم طریقې سره چې ته تکفیر کې په دغه طریقې په جمعیت العلماء کې ستا شافور شیخو کتاب درته پیش کوم افضل التراجم باقاعده باغي وصیت کو جمعیت العلماء سره تعلق ساتي شافور شیخ کتاب پیش کوم عنایت الله شاه کو راته په جمعیت العلماء کې اے ستا ګن پنځپیریان مولین چې دا په جمعیت العلماء کې هغه کافر دي کنه ستا په نسبت دی یو دویم نمبر زمخ کې زم په دغه اصول سره د پنځپیریانو تکفیر تا ته خیمه چې ستا سترګې لګي رڼا شي معارضه کې تا ته وسو عبارت پیش کوم مثال په تور د مخ کې زو مرسب د ټولنه اول راځم پنځپیریان چې دي تقریبا 500 نه زیات دلایل ز په معارضه کې پیش کولای شم د ټولنه اول دا زما سره د پنځپیریانو کتاب دی نه په سمای انبیاء او امت دا توسل راغلی پنځپیریانو په کتابونه وایي توسل ذریعہ د شرک دا خاموش کا تاسو یو کتاب موبایل ولګوي دویم ختم کړئ ته زمونږ په اعتراض دی ټایم ختم یاره دا څه شو کما ته درې دی ونی سدي کې څه خبره شوله ته چوپ شو یاره د خبرې وکړې کنه بیا دې دویم موبایل بند کړي یاره په نن خبره باندې زی دا زما سره د پنځپیریانو کتاب د نبی سمای انبیاء و اموات صفحه نمبر 523 کې دی لیکي دیوی توسل شرک دی هغه توسل ذریعہ د شرک ده جو لوگ مر چکے ان لوگوں کی دعا میں وسیلہ بنانا یا تو کفر اور شرک یا کفر اور شرک پیلنے کا ذریعہ ہے دا واخله نشر التیب صفحه نمبر 242 معرف القرآن مفتی شفیع صاحب هغه په دې باندې د علماء دیوبند اتفاق دی دیو رچون کہ اس توسل پر کسی صحابی سے نکیر منقول نے اس لیے اس میں اجماع کے معنی گئی صحابہ کرام اجماع د پنځپیریانو په نسبت ټول صحابه کرام رضی الله عنهم کافران شو دوی عبارت علماء یو ځکه لاګر چې پنځپیریانو په مذهب نه لیکن لازم المذهب ليس بمذهب هغه دا چې عبارت دی اوسه د ټول پنځپیریانو کفر دل تخکار شو نمبر 2 دویم نمبر وزداد پنځپیریانو تکفیر وکړو د صحابه کرام او صحابو تکفیر چې کیسو په خپل هغه په خپل کافران دي لہذا پنځپیران اشاعت توحید بلال نو واخله تر شیخ طاهر پورې ټول کافران دي د اصول سره زما په اصولونه دویم نمبر مولوی صاحب دا دویم نمبر زم ادم علیه السلام ته وصول کړو د اله سنن
صفحه نمبر 501 دا دوی هو وسیلتنا وسیلت ابینا آدم علیه السلام دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله نیسو او زمونږ نکاح آدم علیه السلام په وسیله نیولې ستا دا کتاب ولوي توسل شرک دی اوس وګوره تاسو باندې آدم علیه السلام مشرک تاسو باندې علامه ظفر عثماني علماء دیوبند مشرکان جو څوک چې آدم علیه السلام ته مشرک وي د مسلمان کېدی شي قطعا نشي کېره د پنځپیرانو باندې آدم علیه السلام مشرک د بلال په اصول سره د پنځپیرانو باندې باندې هغه علماء دیوبند کافران شو مخکې بس دا معارضه پیش کوم سترګې به زلنا کوي ان شاء الله ماشاءالله. बहुत जबरदस्त.